سړی خپل نفس کنټرولوي 10 شیان به کوي. یو دا ده چې سړی به له قسمه ځان ساتي، قسمونه به ډېر نه کوي. امام شافعي صاحب وایي چې زه پیدا سوی یم په ټول عمر نه مې په حقه نه په ناحقه تر اوسه مې قسم نه ده کړی. له قسمو به سړی ځان ساتي، بیا به په نفس باندې سړی غالبه کېږي. دوم دا ده چې جهاد مع نفس یې سړی کوي، له درواغو به ځان ساتي، درواغ به نه وایي، بیا به نو په نفس باندې سړی غالبه کېږي. دریم دا ده چې په وعده باندې به وفا کوي. دا که تاسې فکر کړی دا څوک کومه وعده وکړي بیا په هغه کې بې وفا سي، سخته سپک ښکارېږي، سپک ښکارېږي. په خپله وعده باندې چې له مسلمان سره په کوم شي کې وعده وکړلو په هغه باندې به وفا کوي، بیا به په نفس باندې دی غالبه کېږي. څلورم دا ده چې له ضرر د خلکو به ځان ساتي. سبحان الله، ضرر د خلکو د مسلمانانو دا بې انتهایي لوی تاوان ده. نبی علیه السلام وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من خجر الخطايا او ذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام. مؤمن مسلمان چاته وایي؟ من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان دغه ته وایي. رسول الله وایي چې مسلمانان سلامت وي د ده له ضرره د ژبې او له ضرره د لاسه، نه په چا پسې بد رد غږېږي، نه څوک په دغه لاس باندې وهي وټکوي ځوروي. مؤمن چاته وایي؟ کامل مؤمن ده ته وایي من آمنه الناس على دمائهم و اموالهم، چې خلک دی امین مقرر کړي په سرو په مالو. ګاونډي ته ځي چیرې په سفر، تا ته وایي زما په کور باندې پام کوه، د کور سرونه یې ستا تر امن لاندې راواستو. زما په باغ او په مال باندې پام کوه، خپل مال یې تا ته په امن کې پرېښوی. کامل مؤمن ده ته وایي. مجاهد کامل چاته وایي؟ من جاهد نفسه فی طاعة الله، چې چا جهاد و مجاهده مقابله وکړله له خپله نفس سره په عبادت الله کې، کامل مجاهد هم دغه ته وایي. او مهاجر چاته وایي؟ من هجر الخطایا و ذنوب، چې چا صغیره او کبیره ګناهونه پرېښو، دغه اصلي مهاجر ده. نو څلورم دا ده چې سړی به له ضرره د خلکو ځان ساتي. او پنځم دا ده چې سړی به ښېرا مسلمان ته نه کوي. دا ښېرا کول ګورئ مسلمان ته دا نه ده جایز. ښېرا خپل زوی ته، ورور ته، قریب ته باید سړی ونه کړي. دا من دې کله کله ښېرا وکړي خپل زوی ته، خپلې لور ته. وایي په دا شپاروس کې کله دی ټیم راسي یو ساعت قبلیږي، هغه ښېرا قبوله شي، بیا خدای ته زارۍ کوي، هغه په افت او په مصیبت اخته شي، بیا هغه مصیبت بیا نه ځینې شي. خاص کر مور او پلار خو د اولاد په حق کې مخکې موږ تاسې ویلي وو د ولي مقام لري، د ولي ښېرا هم قبوله ده، دعا هم قبوله ده. نو خپل اولاد ته دې سړی دعاوې کوي، که چیرې ډېر بد عمله ون دعا دې ورته کوي، ښېرا دې نه کوي، دعا دې کوي چې خدایه بد عملي ځینې لرې کړي، نیک یې کړي، د ده په دعا به خدای نیک کوي. او بل به دا وي چې سړی به میلان ګناه ته نه کوي، ظاهرا و باطنا. ظاهري میلان دا معنا چې ظاهره په اندامو ګناوې کوي، او باطني دا معنا چې اراده د ګناه وکړي. په زړه کې به اراده د ګناه نه کوي، اراده به وایي د نیکي کوي. انسان چې وایي په زړه کې اراده د نیکي وکړي مضبوطه، الله تعالی توفیق ورکړي هغه نیکي وکړي. چې هر څومره عظیم کار وي، یوه صدقه ده تې کوي، جهاد ته ځي، سفر کې حج ته ځي، عمرې ته ځي، اراده دې مضبوطه وکړله، الله یې وایي سړي ته توفیق ورکوي. نو د ګناه به نه اراده کوي، نه به عملي ګناه کوي. او بل په چا باندې به فتوا د منافق او د کافر نه کوي، چې یو سړی مسلمان وي او دی فتوا په کوي چې ته کافر یې یا منافق یې، دا به نه کوي. او بل خپل بوج به پر خلکو باندې نه ور اچي. دا ډېر خلک موټر ته مې سودا ده خو روپۍ نسته، کور جوړوم روپۍ کمې دي، پلانی ځای جوړوو خو روپۍ نسته. پر مسلمان بوج مه ور اچوه. د دې معنا دا ده چې دا له خدایه شکایت ده چې الله یې نه راکوي، له الله یې وغواړه چې الله یې درکړي، پر بل چا به د خپل بوج نه اچي.